هغه زنانه چې خاوند نه دا مطالبه کوي چې ما نه ځان له کور پکار دی د پلار نه دې جدا کېږم د مور پلار نه دې جدا کېږم وخت نشي تېرولی ما نه ځان له کور پکار دی د دا ښځو بیا ډېر بد انجام ځان له کور څه پکار دی په صریحو الفاظو کې ووایه چې ما له ازادي پکار ده زما د مور او پلار تا اختلاف پیدا کړی کې د څه غرض خاوند د خپلو مفادو دپاره مې کړی وایه زما رشته دار تا زما نه قطع کړه ولې دې کړي دي خاوند د خپلو مفادو د عیاشو ازادۍ دپاره مې کړي دي وایه زما رور تا د ما په کور باندې بند کړه زما د رور سره زما د خویندو سره ستا رشته داري قطع شوه دا ولې خاوند د خپلې ازادۍ دپاره خزه خاون له دوکه ورکوي خاون ښځې له دوکه ورکوي و تفصیل کوم پلار زوی له دوکه ورکوي زوی پلار دوکه کوي دوست دوکه کوي نوکر خپل نیک دوکه کوي موږ ورته پښتو کې نیک وایي اوس الله فرمایي چې دا دوکه څه شی دی او د دې وبال څه شی دی دا څومره ګناه ده او د دې په مقابله کې څومره عذاب میلاویږي او زه به یو لفظ ووایم چې مخکني قومونه په جزي معنی په یو عذاب باندې الله هغه قومونه برباد کړي دي لکه مثال په طور قوم لوط په هلکانو والا عمل کو الله برباد کړل قوم صالح نافرمانی وکړه د خپلو انبیاو یو ګناه کې مبتلا و د یو ګناه د وجې نه مخکني د پیغمبرانو امتونه برباد شوي دي او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې به جړل او دا आवाज به کو چې الله مخکنی قومونه تا په یو ګناه باندې غرق کړي دي نو نبی علیه السلام به جړل چې الله دا مخکنی قومونه چې کوم یو ګناه ده دا ټول ګناهونه به اجتماعي زما په امت کې جمع شي زما محترم اوس ته وګوره دوکا دا د محمد رسول الله دا امتیان کوي دروغ من مسلمانان وایو الکا د الکانو کار لواتته زمون مسلمانانو کې عام دی د اجلاګانو شوقونه د ډمانو شوقونه دا په دا مسلمانانو کې عام دي تاسو ته پته ده زما محترمو الکه د ارچا ځان له شوق دی کومو تاسو وګورو د بانګیانو او د کمترو شوقونه زمون په دا قوم کې زیات دي زما محترمو یو داسې ګناه نه ده پاتې شوی چې مخکنی قومونه په زما رب غر کړی دي که هغه قوم صالح دی قوم عود دی قوم ثمود دی الکه د نوح علیه السلام قوم دی د ابراهیم علیه السلام قوم دی تر محمد رسول الله پورې نن تاریخ پورې د هغه آدم علیه السلام نه والا تر عیسی علیه السلام پورې دا ټول قومونو چې کومې برایان وي هغه د محمد رسول الله د دا امت کې را جمع شوي دي زما محترم که موږ تاسو وګورو ته تصور وکړه څه کومه ګناه ده یار ته تصور وکړه بار په دا بازار او معاشره کې وځه ته وګوره کومه داسې ګناه ده چې مخکنو قومونو کې به کېده او هغه دا د محمد رسول الله امتیان نه کوي زما محترم ته تصور وکړه نو زه نن خبره د دوکې متعلق کوم چې دوکه څومره عظیمه ګناه ده او الله د دوکې متعلق څه وایي الله وایي دوکه دا د منافقانو عمل دی قرآن کې الله فرمایي یخادعون الله والذین آمنوا هغه کسان چې الله له دوکه ورکوي او مؤمنانو له دوکه ورکوي نو زما رب وفرمایل وما یخدعون الا انفسهم دې نه پوهېږي وما یخدعون قرآن کې الله فرمایي چې دی مؤمنانو له زما رب له دوکه نشي ورکولی الا انفسهم دا دوکه په حقیقت کې د ده سر نه به راځي دا به ته وګورې مخکنو قومونو کې به الله وي چې عذاب به پې باندې رانغی نو الله به وي چې په آخرت کې به زور وباسم و په دا قوم کې په دا امت کې ځکه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک برکت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته زما رب ووی پیغمبره مخکنی قومونه ما په یو عذاب باندې برباد کړي دي دغه ټولو انبیاو عذابونه به ستا په امت کې جمع شي لیکن ستا رخسار ما ته دونه ګران دی قسم دی بیا هم پې مستقل عذاب نشم راوستی ستا رخسار ما ته دومره ګران دی و تر کومې پورې وانت فیهم محمد رسول الله ته زما رب جمله وفرمایله ته ګویا وګڼه چې د قیامت د سبا پورې ستا په د امت باندې عظیم عذاب رانشي دا ستا د مخه ده ما محترم
نن که د اسمان نه اور نه نازلیږي دا د محمد رسول الله برکت دی ورنه زموږ دا قوم ګورې لایق دا دی چې د اسمان نه پې اور نازل شي د اسمان نه په موږ باندې کاڼي را پرېوځي د ما محترمو دا ګورې لایق دا دی قسم دی ما ووې هر انسان په خپله جامه کې دوکه کوي زما محترمو که موږ تاسو وګورو ښځه خاوند له دوکه ورکوي خاوند ښځه په دوکه کې اچولې ده که تاسو وګوره پخوا زمانه کې علامه جلال الدین رومي رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی ده وایي یو زنانه و خپل خاوند به دوکه کو را دوکه کو خپل خاوند به دوکه کو را دوکه کو او زه تاسو ته یو لفظ وایم خپل خاوند به دوکه کو خپل د خپل لفظ هم پکې راغی او دوکه هم پکې راله وایي جي خپل ورور یې دوکه کو نو د خپل لفظ هم راغی او دوکه هم راله جي خپلوان یې دوکه کړله هسې ته تصور وکړه دې خبرې ته چې یو انسان خپل ځان دوکه کولی شي نو ته څنګه مسلمان نور دوکه کې وایي ښځه وجي خاوند له به دوکې ورکولې چې زما دا خاوند ډېر ساده ګل دی جي خاوند مې ساده ګل دی به دوکه کو را دوکه کوله به حتی تر دې پورې چې د مور سره یې وله رشته ختمه کړه دومره یې دوکه که چې د مور نه یې راکته که نن وری جمله هغه زنانه چې خاوند نه دا مطالبه کوي چې ما له ځان له کور پکار دی د پلار نه دې جدا کېږم د مور پلار نه دې جدا کېږم وخت نه شي تېرولی ما له ځان له کور پکار دی د دا ښځو بیا ډېر بد انجام ځان له کور څه پکار دی په صریحو الفاظو کې ووایه چې ما له ازادي پکار ده نو دا به کوم دله خاوند دی چې ښځې له به ازادي ورکوي په مسلمانانو کې دا ګوره په پښتو کې وایم زما الفاظ سخت دي بعدې ما ته اکثر وایي مولوي صاحب ته ډېر تیز لړ شي نو وایم په مزه خو د دنیا مولیان لګیا دي که نه د هغې خو چې دا وخت کې شنه شو تاسو د سړي زامن مې نه شوې نو مې ته د سړي زوی نه شوې اوسه پورې او بعضې ټایم کې داسې دغه هم پکار دی ما محترم چې نبی علیه صلات وسلام مبارک چې به کله غصه شو او انداز خطابت داسې و وایي صحابه کرام وایي موږ باندې به داسې یره قایمه شوه وایي قسم دې موږ وایي نبی علیه السلام داسې لګیا دی لکه چې څوک قوم په موږ باندې حمله کوي د ما محترم نو وایي یره جي ما له ځان له کور پکار دی دغه ښځه ولګېده خاوند دی د مور پلار نه جدا کړه بیا هم رشته قایم و جي مور به ورکره راتله وروڼه به ورکره راتله حتی تر دې پورې خاونده ته کور کې نه دا ورور دی راځي یوازې د ده ارادې ما ته ټیک نه ښکاره کېږي چې ما ته په بد نظر باندې ګوري ښځې دا کار کوي ورور ته یې سوال جواب وکړه چې ګوره مونږ کره را نه شي نه دې پېژنم او نه مې ایژنم د ورور سره جي رشته ختمه شوه رشته دار یې تې قطع کړه مور او پلار یې تې قطع کړه ښځې ته ازادي میلو شوه کومه بدعملي چې به دغې ښځې کوله علامه جلال الدین رومي رحمت الله علیه فرمایي الله ورته پړې سس کړی او حتی تر دې پورې چې د پړې د نیولو وخت راغی وایي د خاوند یو پیره کور ته غوښه راوړه چې ښځې میلمانه دي او دا پخه که اوس توجه کوه د ښځو مکر نه دی الله موږ وساتي قرآن کې الله فرمایي ان کیدکن عظیم د ښځو مکر ډېر عظیم مکر دی وایي چې غوښه یې راوړه کیلو غوښه راوړه خو دې سړي یو هفته نیمه مخکې کور ته د پیشو بچی هم راوستی و د پیشو بچی یې راوسته جي و دې دغه غوښه چې پخه کړه نو په خپله ورته ونښته جي په سکه باندې غوښه ختمه شوه و چې کله دا د سړي میلمانه راله ښځې ترکاري غوښه راکوم میلمانه راغلي دي دې په ځان ناباندې کړه ته خبر نه یې که نه تا ته ما وی چې خاوند د مه راوله زناور کور ته هغه غوښه دې د پیشو بچي خوړلې ده زه خبر نه یم او ده په کټوۍ باندې حمله کړې وه اوس الله یې ګرفت کړو زما محترم او د پیشو د بچي نه یې ګرفت وشو خاوند یې ورته وی ښه کیلو غوښه دې بچي وخوړه ته لې راوړه چې ویې طلب چې ته لې راوړه هغه د پیشو بچی پکې کېښوده په خپله ډیب کیلو وخته خدای ګیرولی جي د پیشو بچی ای صاحب نیم کیلو وخته ښځې وایه دا نیم کیلو د کیلو غوښه څه شوه و چې ګیره کړه دې مې امتحان پې کو چاړې راواغسته د پیشو د بچي په دا دغې کېښوده په دې مرۍ کېښوده اوس یې وي الالوم او هزار ګناه به تا ته رسېږي دا خېټه سیرم او ګورم چې دې کې کیلو غوښه شته که نه دا ښځې ورته یې مه کوه ازار به والې وایي ازار نسته اعمال ټیک نه دي رښتیا ووایه غوښه دې څه کړه د پیشو په بچي باندې د مرۍ باندې چې کوم دی نو چاړه ایښې ده هغه خاوند د بس په ځان پوه نه شم ومې خوړه ښه ته خو ډېره دروغجن یې وایه رښتیا ووایه زما د مور او پلار تا اختلاف پیدا کړه دې کې د څه غرض و خاوند د خپلو مفادو دپاره مې کړې وایه زما رشته دار تا زما نه قطع کړه ولې دې کړي دي خاوند د خپلو مفادو د عیاشو ازادۍ دپاره مې کړي دي وایه زما رور تا د ما په کور باندې بند کړه زما د رور سره زما د خویندو سره ستا رشته داري قطع شوه دا ولې خاوند د خپلې ازادۍ دپاره
علامہ جلال الدین رومی رحمت الله علیه فرمای 3 کوړې پر اخلاص کړي 3 دورې ولا ورکړي او هغه دورې د طلاق دورې وي زما محترم چې طلاق کړه ورته وي عزت د مان آزاد د ما محترم وای دغه خزه به ګرځیده چې خاوند ته ختم شو الله دې زمونږ د خزونه د خاوندانو ولا سایه نه ختمي ټول امین وای او چې کله ختم شي هغه خويندو مندو ته ما چې کله دنه د سایه د خاوند سایه ختم شي بیا به تاسو ته په معاشره کې د خلکو د نظرونو پته ولګي خزه بار اوته کم ځای ته چې ورته هر چا به ته په نظر باندې کتل د زنا په نظر باندې وکتل چې چاته بنځدې کېدا د هغه به تړومبه مطالبه دا و چې هر قسم همدسته ته تیارم خو ما سره دا مطالبه دا کومه دا پوره کا وای قسم دې حتی تر دې پورې چې ما به یو کور کې کارم کو نو ما باندې بخپل نیکم چې کوم دینو ګناه ول دغه نظر ساته ما سره به زنا کوله حتی تر دې پورې ما وی چې زه پوښم چې دا کار فری کوم نو راشه دې دندې ته ولې نه روزم هغه زنانه چې دوکه خاون لور کوله حتی تر دې پورې رنډه ته جوړ شو بیا به چلیده په بازارونو کې یو بزرګ ته کېناسته وی قسم دې چې دا ولې زه ولې داسې شو دا عذاب ولې راغی هغه بزرګ الله والا بزرګ وی پتا دا عذاب ستا د دوکې د وجې نه راغلی زما دوکه داسې بد شی دا دوکه به ستا سر نه راځي دا مو وایه ته په بار راووتې په بازار کې او تا دا تصور وکړه او زه تا ته یو خبره کوم د خپلو بچو دپاره ته یو مسلمان له دوکه ورکه ته مسلمان له دوکه ورکه او ته خوشحاله شي چې جی بچو له مې رزق وګټه تا چېرته دا تصور کړی دی چې د دم بچي دي زما چې څومره بچي دي نو د دم دومره بچي دي یا دا بچو والا تا دا تصور کړی دی چې تا سره د خپلو بچو فکر دی نو چې تا د بل بچي بې ځایه کړه او هغه دې وجړل نو څه دی خیال دی دا خپل بچي به بیا تا ونه جړی ستا څه خیال دی دې باره کې د ما محترم نو دوکه دا د انسان سر له واپس راځي د ما محترم چې دوکه دې وکړه دا به راځي ستا سر نه ما ووی ښځه خاوند ته غله ده زما محترمو او خاوند ښځې ته غل دی سلام